الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نو دل دا دویم علت تے دا تحویل دا قبلے دا پارا او مانا دا دا چه دا مخ کے بیت المقدس قبلہ منگا نو گرزولے مگر صرف د دې لپاره چې موږ پکې متبع او غیر متبع معلوم چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک نه کوي. نو دا القبلة التي ياخذ جعلنا په معنا د شرعنا سره دی وایي په او القبلة مراد بیت المقدس تینا مراد دے او دا مفعول اول دے القبلة او التي كنت عليها اے الجهة التي كنت عليها دا ورلا مفعول ثانی دے پوشوئی پی وما جعلنا القبلة التي وما صيرنا القبلة او نه د ګرځولې مونږه قبله یعنی د بیت المقدس الجهة التي كنت عليها. نو چې بیت المقدس مراد شي کنه نو دا جعلنا په معنا د صيرنا شي او القبلة التي كنت عليها دا ټول به یو مفعول شي. مفعول ثانی به منسوخ ختم رو بس تاسو پوه شئ. وما جعلنا وما صيرنا او نه د ګرځولې مونږه القبلة التي كنت عليها هغه قبله د بیت المقدس چې وی ته هغه ته مخ کولو باندې منسوختن منسوخه یعنی مونږ نه د ګرځولې دغه قبله منسوخه الا لنعلم مگر صرف د دې لپاره لنعلم من يتبع الرسول. تاسو به پوه شئ. یا جعلنا په معنا د شرعنا القبلتنا مراد الكعبه دا مفعول اول دی او الجهة التي كنت عليها دا مفعول ثانی دی. وما شرعنا او نه د مشروع کړي مونږه القبلة دا کعبه الجهة التي اغه جهت كنت عليها نو دا په معنا د حال سره والے انت علیها چې یې ته هغه ته مخ کول والا الا لنعلم من يتبع الرسول یومنا الا لنميز مگر دې د پاره چې جدا کومونګه من يتبع الرسول هغه څوک چې پیغام تابعداري د پیغمبر کوي ممن دا هغه چانا ينقلبو چې اړیږي دې علی عقبیه په خپل پوند باندې کہ متبع د منقلب نه جدا کو پوښی به او ځکه دا تعویل ځکه کو چې دینا معتزله استدلال کوي چې دا خو علم د الله حادث او صفات د الله حادث شو چې دا مونږ د دې د پاره منسوخ کړه چې مونږ معلوم کو چې څوک متبع دي څوک غیر متبع دي هم دا د حادث وي. یا په معنا د لنميزه یا په معنا د لنظهره او یا په معنا د لنمتحنه. او ابو منصور ماتوریدی رحمه الله وی هغه وی چې دلته کې لنعلم معنا دا لنعلم کائنا موجودا ما كنا نعلم انه سيوجد. سمجھو ما كنا لنعلم کائنا موجودا ما كنا نعلم انه سيوجد چې نفس علم خو الله تپخوان او چې دا شی به موجودیږي نو چې تاسو موجود نه دی نو د مشاهده علم خو نشته ځکه موجود دی خو نفس علم شته الله ته چې دا شی به موجودیږي نو د دې لپاره چې مونږه موجود معلوم کو هغه سیز چې مخکې نه مونږ ته معلوم و چې دی به موجودیږي. نو ګوره دا تغیر معلوم کې راغی مخکې موجود نو اوس موجود شي
په علم د الله کې تغییر نه دی راغلی مونږ ته مخکې نم پته وه چې دی به موجودېږي اوس هم پته نه پوه او اهل معانی وایي چې دا لام د تعلیل دپاره دی دا د غایې دپاره نه دی او لنعلم دا ماضي مضارع په معنا د ماضي ده نو معنی داسې ووایه الا لنعلم مگر دی الا لنعلم لما علمنا مگر د دې وجې نه چې مونږ ته معلوم وو من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر ممن د هغه چا نه ینقلبو چې اړیږي علی عقبیه په پوندو خپلو دا کنایه ده د نه منلو نه د ارتداد نه یعنی مونږ ته مخکې نه معلومه وه چې تحویل د قبلې دا به سبب ګرځي د یو قوم د هدایت دپاره د بل قوم د ضلالت دپاره وان كانت ان مخفف من المثقل دے قرینه دار چې خبر باندې لام داخل دے وان كانت وانه او یقینا دغه تحویل د قبله كانت ددا لكبيره لشاقه خامخاگرانا الا على الذين مگر پاغه کسانو باندې نه دګران هدا الله هداهم الله بالایمان چې هدایت کړه دی الله غي ته ایمان سره وما كان الله ندى الله تعالى ليضيع ايمانكم ليضيع صلاتكم جزايك منزون استاسو یعنی نزول خو مرته ویل دي نسوک چې وای ایمان مرکب دی اعمال د ایمان جز دی نو هغه وی دا ذکر د کل دی او مراد ته جز د صلات او چې څوک وی اعمال د ایمان جز نه د ایمان بسیط دی نو وی دا ذکر د مقتضی دی مراد ته نه مقتضا ده ایمان تقاضا د نیکو اعمالو کې ان الله یقینا الله تعالی بالناس فانسانانو باندې لرؤوف الرحیم خامخا نرمی کون کې د رحم کون کې قد نرى تقلب وجهك في السماء نو حضور پاک بدا توقع لرلا چې ما ته الله حکم کې چې کعبه ته دوباره محکم نو دا کعبه قبول زکل انها قبلة ابيه ابراهيم یو وجدادا چې دای د پلار د ابراهيم عليه السلام قبله و دویم اقدم القبلتين دا په بیت المقدس کې او په کعبه کې په خوانه کا قبله دا کعبه و دریم وادعى لإيمان العرب چې دې کې ډېر ذریعہ و د ایمان د عربو د پاره سلورم پدې کې مخالفت د اهل کتاب سره قد نرى تقلب تحقیق سره وینو مونږه تقلب وجهک اړېدل راړېدل د مخستا فی السماء په طرف د اسمان کې فلنولینک فلنحولنک نخامخ اړو بمونږه تام قبلتن آغا قبله تا ترضواها تحبها چې تی خوخه نو دا مخکنه الله خبر ورکی ښا ستا محبت بمونږ پورا کو فول وجهك شطر المسجد الحرام نو واړه خپل مخه په طرف د مسجد حرام نو دلته کې کعبه نه وای دلته کې مسجد حرام ذکر کړي زکه پته ولګي دا چې د کم خلق لري دي اغه د پاره قبله جهاد د کعبه د عین کعبه نه دا اوس دا کافران اعتراض کوي حضرت قاسم العلوم والخيرات علامه قاسم نانوتوی رحمت الله علیه باندې اعتراض کړو چې موږ د بت عبادت کوو نو موږ بت پرستان شو تاسو کعبه ته سجده لګوي نو تاسو بت پرست نشوي کعبه خو یو بت دی نو حضرت داغه په جواب کې کتاب ولیکو قبله نوما نو پاره کې حضرت فرقونه لیکلي دي چې یو د بت پرستی یو د کعبه ته مخکول په دې کې فرق دی نو یو فرق هغه به اعتبار المفهوم دی د اعتبار ګور مون کعبه پرستی نو تاسو ته دا نو اوریدل مونږ سو کعبه ته مخکول او بت پرستی د دوړو معناګانو باندې سوچو که په خپل فرق معلوم شي الته بت پرستی دا بت ته صرف مخکول نه دی دلته کعبه پرستی نه دا خدا پرستی دا خو کعبه ته صرف مخکول دی یو فرق دویم فرق به اعتبار نیت کعبه ته مخکول په موس کې ضروری دی خود دې مخکول نیت ضروری دی وای د موز نیت ضروری دی
کعبه ته د مخکول نیت خود سره ضروری نه دی نو کعبه د استقبال نیت ضروری نه دی نو د کعبه د عبادت نیت کم ځای نه راغی او بت پرستای کې چې ته بت ته سجده لګې نو ستا نیت د بت د عبادت دی او زمونږ د کعبه د عبادت نیت خو څه کعبه ته د مخکول نیت هم نشته زما په خبره پوه شو دا دویم فرق د اعتبار النیت دریم فرق د اعتبار الالفاظ د منځ الفاظ د سبحانك اللهم نشروک او بالکفار ملحق ته اور سوا پدې کې داسې یو لفظ ماته وقیا چې هغه د کعبه په تعظیم دلالت کوي ورګي ټول الفاظ دا د الله په تعظیم دلالت کوي د اول نه اخره پورې او بت پرست چې بت ته سجده لګي هغه چې کوم الفاظ وای هغه د بت تعظیم باندې دلالت کوي دریم فرق داس سلورم باعتبار المحاذات کستا مخه تکابنی تکابه تمخه تکابه تا زمون مخه تکابشتا او که آغا ځای کې کعبه نم وي لکه د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه په زمانه کې کعبه اولولا بیا یې آبادولا خلکو به مستو بیا هم جهاد د کعبه ته مخ کړ حالانکه کعبه نه و یا کم خلک چې بر غر کې پاتې کیږي جبل ابي قبيس کې غار حرا کې نو دا کعبه ډېره لاندې پاتې شي تاسو پوهیږئ او جبل نور او غار حرا د بر دی نو اوس آلته چې ته کعبه ته مخکې نو کعبه ډېره لاندې ده نو دا دلیل د دې چې موږ د کعبه عبادت نه کوو او تاسو داسې بت پرست ته لیدلې چې مخې ته بت نه یو تانکی ځای کې روزه هغه طرف ته مخکوم سجده کو چې مخې ته بت نه سجده نه لګي بت ته مخامخ به سجده لګي ورګي دا بل فرق او بل فرق به اعتبار الاسم به اعتبار من کعبه تسو بیت الله د الله کور او د کور عظمت د مکان مرتبه دا به اعتبار المکین وی به اعتبار مکین وی او د نو دلته د نسبت خو تشریفا شوه دی د دې وجه نه چې الله الته دی خو چون کې نسبت الله ته شوه دی نو د دې وجه نه د مکان عظمت پیدا شي تاسو په دې پوه او الته سنو مخه دی بت پرستی نو الته نوم جدا دی او دلته نوم جدا دی نو خلق د کور تعظیم د کور ولا انسان د وجه نه کوي چې د کور د چا دی د هغه د وجه د کور تعظیم کوي نو موږ د کعبه عبادت نه کوو د الله کو او بل فرق به اعتبار العقیده دا عقیده جدا ده د مسلمان عقیده جدا ده خو چون کې دا منځ یو اهم حکم دی او د منځ غونته عبادت ادا کول د لپاره اتحاد ضروری دی اوس کچرته یو جهاد متعین نه وي نو په یو جمعه کې با سلور ورو طرفو ته خلکو مخکړه مثبت کېده نو دا موږ کې دا بچته یو ډرامه و اتحاد او اتفاق پکاو د دې وجه د خلکو د منظم کولو د لپاره د اتفاق او د اتحاد د لپاره الله جل جلاله کعبه متعین چې ټول خلکو د لپاره یو کعبه شي ګنې د اوسانو مشرانو باندې امام په موږ نو هغه غاښ مخکړه هغه باندې ولټه مخکو نو بهر کې په دا د دې لپاره شو چې د زړه دل جمعي پکې پیدا شي او اتفاق او اتحاد راشي فولي موالا ومخبل شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد الحرام وحيث ما كنتم دا حکم د پیغمبر سره خاص نه دی بلکې دا ټول امت د پاره دی وحيث ما كنتم حکم ځکه چې تاسو فولو نو واړوي وجوهکم مخبل شطره فطرف د مسجد الحرام ولو وصل کې سره وليو وان الذين دا درم علت اجمالی دی وان الذين يقينا اغكسان اوتل کتابه چې ورکړل شوی دی ورته کتاب لا يعلمون نو خامخا دی معلوم دی انه ان التحويل چې دا قبله بدلول الحق خامخا دا یقینا ثابت تا من ربهم د جانب د رب د دوینا زکه د دې کتابونو کې د پیغمبر آخر الزمان یو صفت دار اغلو انه نبی القبلتين چې دا بر دو قبلو طرف ته مخکون کې نبی وی وم الله او نه دی الله تعالی بغافل ما خبر
عما يعملون دا عمل چې دوی یې کوي ولئن اتيت الذين او قرار ته پیغمبر الذين اغا کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شوی د ورته کتاب بكل آیت دالت على تحویل القبلة هرغه دلیل هرغه معجزه هرغه دلیل چې هغه دلالت کوونکی د قبله په تحویل په صداقت ما تبعو قبلتک نو دوی به اتباع نکستا د قبله عنادن ځکه که خبره د دلیل تر حد پورې نو هغه خو دوی ته معلومه ده تورات نو ته معلومه ده دغه سمبلا دلایل الله بیان کړل نو تکدی تابعداري په دلیل باندې کوله خو تر اوسه به کړه وي خدا عنادن کافران دي نه کوي بس تابعداري وما انت بتابع قبلتهم او نه پیغمبر ته تابعداري کوونکې د قبله د دوی وما بعضهم او نه دي بعض په دې کې بتابع تابعداري کوونکې قبلت بعض د قبله د بعضو یعنی صرف دانا پیغمبرہ چې تا سره نه لګي ستا قبله نه نفرت ته مخالفت ته بلکې د دې یو بل سره هم په قبله کې مخالفت ته يهودو قبله بیت المقدس تا او د عیسایانو قبله هغه مطلع الشمس تا نو څنګه چې ته د دې تابعداري نه کوي نو د یو بل کې د یو بل تابعداري نه کوي يهود د هغه قبله ته مخ کوي اسواره د يهود هغه ولئن اتبعت اهواءهم او اے پیغمبر کتا تابعداري وکړه اهواءهم د خواهشات ردوي من بعد ما جاءك من العلم دا اهوا وتزکوي چې دا منسوخ شوی دی د نسخ نه بعد دا د الله حکم باقی پاتې نه دی من بعد ما ورستو د هغه علم ناجاءك چې راغله د تا ته انک یقینا یبتا اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا ظلم کون کے کمی کون کے نا نستا ظالم کے دل باطل دی ځکه معصوم کے دل دی ثابت دی چې طالب باطل شو مقدم مثل دی نستا د هغه تابعداري کولم باطل شو الذين اغه کسان اتیناهم الكتاب چې ورکړ دی ورته مونږ کتاب تورات يعرفون لتحويل القبلة دای پی جنی تحویل د قبله کما يعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پی جنی خپل زامنو رتانوی شه رحمت الله علیه دلته اعتراض کړل هغه اعتراض دا دی چې دا تحویل د قبله دا یو امر یقیني دی دا امر یقیني دی د دې تشبیه ورکړی دا د خپل بچو د معرفت سره نو د خپل بچو معرفت دا امر یقیني نه دی زکه حضرت عمر د عبد الله بن سلام رضی الله عنه نتپوسو کو چې د دې آیت بارکه سوای عبد الله بن سلام هغه ورته وی چې یقینا هم دغه سیدا مونږه تحویل د قبله دا امر دا یقیني مونږ ته معلوم دی چې دا حق دی او دا سچ دی یا دا هو زمير راځي ک نبی تا چې دا نبی مونږ دا سي پیجنو لکه څنګه خپل ځامن پیجنو بلکې زمونږ معرفت د نبی د پاره د بچو د معرفت نه هم سیوا ده د پیغمبر باره کې خو مونږ ته یقینا علم ده چې دا حق او سچ ده او ما ادري ما فعلت النساء نشته مونږ ته پته چې خو څه کړی دي کې دې خیانت کړي نو اوس وګوره معرفت الابناء هغه امر یقیني نه ده امر ځونی ده او معرفت النبي دا امر یقیني ده نو د امر یقیني تشبیه د امر ظنی سره ورکړه نو دین خو یقین ثابت نشي سوال پوښ نو تانوی صاحب رحمت الله علیه جواب کړل چې اصل کې د يعرفون ابناءهم معنا دارا چې دا څنګه انسان د خپل بچي ویني نو پیژني چې دا اکل کله یعنی دای دا پیغمبر داس یقیني یقین سره پیژني لکه صورت او شکل نه چې د خپل بچو پہچان کړي د بچو بچی کېدل نه دی مراد ما په خبره پوه شو د بچو بچی کېدل نه دی مراد چې او دا یقینا زما بچی دا نه دی مراد بلکې چې کوم معصوم ستا د بچی په حیثیت تا کړلې شو تا تربیت پرورش معصوماله الکوانی دی ولو کتا او چې څنګه تلری نه مورینه نو ته بودا زما بچی خیال لري نو څنګه چې د صورت او د شکل نه
د بچی پہچان ډایرک کیږي او هغه یقیني وي نو دک کرنګې د دې پیغمبر پہچان هم دی ته حاصل دی دا نه چې دی پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل بچی پیژني چې او دا یقینا زما بچی دا ما مطلب پوه شو یعنی چې کله د هغه بچی شک وای د دې وجې خو ابناءکم وي بناتکم یې ونه وي ولې ځکه پلار د جینۍ لور سره دوره مناسبت نه څومره چې د زوی سره هغه ورسره ډیر وي په نسبت د لور مینه زوی سره ډیرې په نسبت د لور باندې نو دې چې دا زوی څنګه پیژني دومره لور هم نه پیژني خیال لري او د دې وجې نه د دې ذات یاد نه کو چې څنګه خپل ځان پیژني ځکه په انسان داسې یو وخت راځي دنیا کې چې هغه د ځان نه خبرې ځان هم نه پیژني لکه حالت د بے هوشۍ پوهېږي خو خپل بچی هر ټایم انسان پیژني او نه پوه شو نو تشبیه دا معنا ده الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی ورته مونږ کتاب یعرفونه دی پیژني دغه پیغمبر دی پیژني دغه قرآن دی پیژني تحویل د قبلې کما یعرفون ابناءهم لکه څرنګه چې پیژني زامن خپل وان فریقا منهم او یقینا یو ډله په دوی کې لا یکتمون الحق خامخا پټوي حق یا حق نه مراد رسالته یا تنا مراد تحویل القبلة وهم يعلمون حال دار چې دی پوهیږي الحق من ربک حق ثابت د طرف درفستانه فلا تكونن من الممترين نو مکه غته پیغمبر د شک کوونکو نه من الشاکین نو پیغمبر او شک نه کوي نو د دې معنا دا ده چې دا حق ثابت ولې یو داسې امر دی چې په دې کې یو لیدونکو شک نه کوي دا محل شک نه دی ولکل وجهه هو موليها نو اوس الله وایي چې دا قبله بیت المقدس شو کعبه شو دغه غوسه خبره نشته دا ځان له بحث محور ما جوړوي چې تاسو صرف دې کې لګیاي دا خو د اره امت د پاره یو قبله ده هغه ورته مخکې مسلمانان کعبه ته مخکې اصل عمل هغه نیک کارونه کول دي نیکو طرف ته وړاندې شي ولکل امه من الامم دا اره امت د پاره د امتونو نه وجهتون جهت قبلة یو جهت د قبله ده هو موليها وجهه چې ده اړون کې ده هغه تخپل مخ لرا خپل مخ یا دویمه معنا ولکل شخص د اریو انسان د پاره وجهتون مسلک یو مسلک ده هو موليها چې ده تلون کې ده هغه پسې فاستبقوا الخيرات بادروا الى الطاعات نو تاسو جلدی وکړئ نیکو طرف ته اينما تكونوا کم ځای کې چې تاسو یې بكم الله جميعا راولي بتاسو الله تعالی ټول ان الله بیشک الله تعالی پارشه قدرت لرونکی دی ومن حيث خرجنا د کم ځای نه چې وته دی پیغمبر فول وجهك شطر المسجد الحرام نو واړه خپل مخ په طرف د مسجد حرام وانه وان تحويل القبلة يقينا دغه بدلیدل د قبله للحق خامخ حق دی المنزل من ربک چې نازل کړي شوی دی د طرف درفستانه وما الله او نه الله تعالی بغافل نه خبره عما تعملون دا هغه سنه چې تاسو یې کوي ومن حيث خرجت فولي تکم زنه چې پیغمبر اوت لیتا فولي وجهك نور ومخبل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام نو دا جمله درې پیری رااله نو بعضې وایي چې دا په تاکید باندې محمول ده ځکه دا لومبنی نسخ وه په اسلام کې د دې وجې نه دا په تکرار سره ذکر کړه لکه دا قول د ابن عباس دی او بعضې وایي چې نه دا تاسیس دی نو شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې اصل کې الله د دې تحویل د قبله د پاره علل جدا جدا وي نو د ار یو علت سره بیا هغه حکم بیان کړ د ار یو حکم سره ار یو علت سره هغه حکم بیا ذکر کړ نو ځکه مکرر او دریم قول دا دی چې دا لومبنه فول وجهک شطر المسجد الحرام دا د هغه چا باره کې دی چې د کعبه وی دی دا دویم د هغه چا باره کې دی
چې د په مکه کې خو ما کعبه نه دی او دا دریم د هغه چا د پاره دی چې د سره مکه کې نه او بل قول دا دی چې په دې اول کې من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام په دې کې تعمیم د احوال دی که حالت د مرض دی که د صحت دی نو ته مخ اړوه مسجد حرام طرف په دې دویم کې تعمیم د امکنو دی چې کوم ځای که کور کې او که په پردیس کې که سفر کې که خزر کې حتی که بیت المقدس کې او چې موږ کې کعبې ته مخ او په دې دریم کې تعمیم د ازمنو دی چې کله موي مخ به اړه کعبې ته وحيث ما كنتم او کوم ځای کې چې تاسو فولوا وجوهكم نو واړوئ مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام لئلا يكون للناس دا سلورم علت اجمالی لئلا د دې دپاره چې نشي للناس د خلکو دپاره د الناس نه مراد مشرکین مکه دي ځکه دی به اعتراض کو چې دې دعوه کوي چې زه په ملت ابراهیم یم حالانکه د ابراهیم کعبه قبله خو کعبه او د خو بیت المقدس ته مخ کوي دې سره دغه اعتراض کوي دویم نمبر مراد تینا یهود دی ځکه یهودو به دا اعتراض کو چې زمونږ تورات کې خو راغلی دی چې دا نبی القبلتین دی حالانکه ته خو کعبې ته مخ وانهړو الله وایي دا حکم مې ځکه راوړی چې د دې ظالمانو اعتراضونه ختم شي لئلا يكون دې لپاره چې پاتې نشي للناس د خلکو دپاره علیکم پتا سو باندې حجة حجت الا الذين ظلموا منهم دا استثناء منقطع ده لكن الذين لیکن هغه کسان ظلموا منهم چې ظلم کړل په دوی کې د ظالم خپل بسوک بندي فلا تخشوهم تاسو مې یریږي دا وینا وښونه یریږي زمانہ ول اتم نعمتي علیکم او دې د پاره چې زه پوره کوم خپل نعمت پتا سو باندې ولعلکم تشکرون او دې ولعلکم تهتدون او دې د پاره چې تاسو په سم لار شئ کما ارسلنا فیکم نو باز علماء وایي چې کام د تشبیه د پاره دی لاتم نعمتي علیکم فی الاخرة بالثواب کما اتممتها فی الدنیا بارسال الرسول فیکم لأتم نعمتي علیکم فی الاخرة بالثواب دې د پاره چې زه پوره کما پتا سو باندې خپل نعمت په آخرت کې د ثواب کما اتممتها علیکم فی الدنیا بارسال الرسول لکه څنګه چې مې دا نعمت پوره کړې ده په دنیا کې ځکه پیغمبر مې را لېږلی مولانا حسین علی رحمه الله وایي چې دا کاب د کمال د پاره دی کما ارسلنا فیکم دا کمال زمونږ دی چې را لېږلی دی مونږه فیکم پتاسو کې رسولا یو پیغمبر منکم د تاسو نه اجنبی نه دی ستاسو دی یتلو علیکم چې لولي پتاسو باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه ویزکیکم او پاکی تاسو لرا ویعلمکم الکتاب تعلیم درکې تاسو ته د کتاب والحکمت او د حکمت د دې تفصیل پرون میکړل ده ويعلمكم او تعلیم درکې تاسو ته معلم تکونو تعلمون دا هغه څه چې تاسو نه وای چې پاغي پوي دی احوال الامم الماضيه د تیر شو امتونو حالات او دغه رنګ الاحوال الاتيه راتلون کې حالات در تخیم فذكروني اذكركم تاسو یادوي ما اذكركم نزب یادوم تاسو نو دا امام غزالی رحمه الله وی ذکر په څلور قسمه دی یو د باللسان صرف په جبه سره دویم د باللسان والقلب من غیر رسوخنا چې جبه سرم دی زړه سرم دی او په زړه کې دا ذکر لا راسخ نه دی او دریم نمبر باللسان والقلب مع الرسوخ چې جبه سرم ذکر دی په زړه سرم ذکر دی خو رسوخ ته په زړه کې سلورم دار ان يتمكن المسمى في القلب مكان الاسم فزائد لفظ الله جستا زړه الله راشي ردی ته لکېږي سلورم فذكروني يدوي ما بطاعتي فطاعت سرا اذكركم برحمتي
نزب مویات کم رحمت سرا رحم بتا سبان دے حکم فذکرونی بالدعائی ما یاد کئی دعا سرا مانا دعاگانے کوئی اذکرکم بالاجابت نزب مویات کم دعا بمقبولکم فذکرونی فی الدنیا ما یادوی دنیا کے اذکرکم فی الاخرہ نزب مویادوم آخرت کے فذکرونی فی الرخائے ما یادوی فنعمت خوشالے کے فراخے کے اذکرکم بالبلا زب مویادوم مصیبت و تکلیف کے فذکرونی تاسو یادوی ما بمجاہدتی زما دمار دین د پارا مجاہدی سرا اذکرکم بمشاہدی مشاہدتی نور بلا تفسیرون علماء کردی وشکرو لی شکر ادا کوئی زما ولا تکفرون او نا شکر مکوئی زما یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اس دا مخ کی چکم اعمال ذکر شو نو دا ظاہران گران خواہنے خلو بس خواہ دا نو کتا سو لگ زین اخری زمان لگ کی نہیں لگ بیا لگ شیزا نا نو بار کے ابدغا عمل گرانو ددید پار اللہ تعالی طریقہ خید آسان ہے چتا سو استعانت حاصل کئی پا صبر او صلات سر خطانوی سے رحمت اللہ علیہ بل شان توجیح کڑے دا اگوئی چی دا یہود باوجود دا دلائلون اگئی بیام دا سمیدل او دا اعتراضات بے کول او شبہات بے دا مسلمانان ظلموں کے پیدا کول نو پدی سرا ظاہر خبر ہے چی دا دی اثر پا مسلمانان ہم پریوتا او پا اسلام ہم پریوتا نو اللہ او خفگان با پیدا کیدا اللہ جل جلال دی دا طریقو کھولا چی دا دا خفگان نا دا خلاصی دا پارا صبر کوئی او موس کوئی نو صبر خو ظاہر دا علاج دے داگی خفگان ٹینشن بختم شی و سوالات سنگ داگی علاج دے نو حضرت تانوی رحمہ اللہ وی چی موز اصل کے دا غم دا ختمول طریقہ دالا چی دا زرد دے غم نا بل طرف توارا ہوا او چی موز تودری دی او اللہ او دا عبادت تر توجہ ورکل غم توجہ ختم کلا پخپل وقت یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو استعینو تاسو مدد طلب کئی بس صبر پا صبر سرا والصلاة پا منز سرا نو بس صبر تنالو کل فضیلت دا صبر دا وجن ہر فضیلت حاصلے گی والصلاة تنہا عن کل رزیلت او موز دا عرب کارو دا گنانا منکی دا صبر دا سدلکا تحلی بالفضائل صلاة دا سدلکا تخلی عن الرزائل ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ دا صبر کو ان کو سردے نو عام مفسرین وی بالعون والنصرہ دا عون دا نصرت و دا امداد پہ ادبار سرا دا معیت دا اللہ دا یو اہم مسئلہ دا تاسو دا ذہن کے واچوئی معیت دا اللہ نو پدی کی دری مذہب دی یو دا جمہور اہل سنت مذہب دے دویم دا مشبہہ و معطلہ و مذہب دے اور دریم دا بعضی صوفیہ و مسلک دے نو دا بعضی مشبہہ و مطلب دا اغی مذہب دا دے چھ معیت اغی خو بذات متکیب محلکیب مرادی مشبہہ معطلہ اغی معیت ذاتیہ مراد کئی خو معیت ذاتیہ محلکیب سنگ چھ دا جسم خاص سوی نو دا اخکارا خبر دا چھ دی کہ خو کفری عقیدہ یو دارا چھ اللہ لارا دی جسم ثابت کر بل دارے چھ عقیدہ دا حلول دا پکی چھ اللہ ارزا کے حلول کرلے او حلولیہ خو پہ اجماع دا امت کافران دی ہوئے گی نو دا خو باطل مذہب دی دویم دا بعض صوفیو لکا امام مظہریوم لکلے لے تاسو بیاو گوری دلتا نو اغوی چھ دا دا بعض صوفیو ذوقی مسلک دے معیت ذاتیہ بلا کیف معیت ذاتیہ بلا کیف او بل دا جمہور اہل سنت مسلک دے چھ منگو دا معیت نا مراد معیت علمی دے دا معیت علمی یعنی اللہ پا اعتبار دا علم عرض ہے کے دے اللہ پا اعتبار دا علم عرض ہے کے دے نو اس دا خوچ پا اعتبار دا علم عرض ہے دے
نعوذ بالله او حلول کړي دی ارزه نه، بلکې د دې معنی دا ده چې د الله علم د په هر یو ځای کې. نو بیا په اعتراض وارد دی چې دا خو د الله د صفت حلول راغی په هر ځای کې. نو هغه جواب دار چې د دې عقیدی مطلب دا دی لا يعزب عن علمه مثقال ذره، چې د الله د علم نه یو ذره بار نه په ذره ذره باندې د الله علم دی. دا مطلب نه چې د الله علم حلول کړل په امکنو کې. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. نو په بدر کې سوار له صحابه کرام شهیدان شو. نو بعض خلکو یې راغی مړ شو او د دنیا د لذتونو نه محروم شو. الله تعالی دا آیت نازل کړ چې هغه ته مړ مو وایي. هغه د عام مړو غوندې خو نه دي، هغه ته الله یو خصوصي او امتیازي شان ورکړی دی. ولا تقولوا او موای تاسو لمن یقتلوا هغه چاته چې قتل کول شي فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې امواتن ای هم امواتنا چې دا مړ دي دا وته موای. نو دا خو ظاهري معنی ټیک نه ده. په بلا احادیثو کې په شهید باندې د میت اطلاق شوی دی. عبد الله ابن جابر وای جابر ابن عبد الله وای ما دا ابي زما پلار وفات شپو خود کې دا سينو روزایلو کې مرغله دي. نو دا خو د ظاهر خلاف دی. نو تانوی سے وای چې هم اموات کسائر الاموات، تاسو ورته د عام مړو باندې مړی مو وای. بل احیاؤنا بل هم احیاء بلکې دی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو پاغه نه پويږئ، شعور نه لرئ. اوس دا آیت عبارت النصر دلیل دی په حیات الشهدا باندې چې شهدا دای تمړمو وای او دا ژوند دي. الله قرآن کې صراحتن وی خو تاسو شعور نه لرئ، د دې په حیات باندې تاسو نه پويږئ. نو عبارت النصر دا دلیل دی د حیات الشهدا، خو په دلالت النصر دا دلیل دی د حیات الانبیاء. مسله د حیات الانبیاء د دې په باره کې مشهور اختلافات درې دي چې دا دوه دروغ دي او یو رښتیا دي. یو اختلاف دروغجن دا دی چې دا کوم زمون مخالفین دي نو هغه زمون په باره کې دا وایي چې اهل سنت والجماعت دیوبندیان د حضور پاک د وفات نه انکار کوي او مونږه د پیغمبر علیه السلام وفات منو دی. دا حالانکه دا اختلاف دروغ دی. زمون په دې اتفاق دی چې په دنیا کې په پیغمبر علیه السلام وفات راغلی. انک میت و انهم میتون دې کې الله وعده کړی دا چې اے پیغمبر پتا به مرګ راځي. ځکه یو د میت یو د میتون. میت چې اوس بالفعل مړ دی، میت چې راتلونکي زمانه کې به وفات را دا وعده ده. په قرآن کې داسې آیت نشتا چې د هغې معنی ته دا وکړي چې اے پیغمبر ته مړې. دا آیت په قرآن کې نشته پوهېږئ. بلکې چې څومره آیتونو کې د حضور پاک د مرګ تذکره راغلی ده نو په هغې کې پیغمبر سره د موت وعده شوې ده او موږ دا وعده ثابته شوې ده په پیغمبر علیه السلام وفات راغلی ده. ځکه خو د خلفای راشدینو د خلافت راشده سلسله شروع شو پوهېږئ. بهر کې دا اختلاف دا دروغ دی، موږ منو چې حضور پاک وفات شوی. دویم اختلاف دروغجن هغه دا دی چې دا مخالفین زمونږ وایي چې مونږه د پیغمبر علیه السلام د پاره د اعلی حیات پایلیو په علیین کې او جسد مثالی لره د حیات قایلیو دا اعلی دی. او زمونږ دا دیوبندیان مخالفین مونږ یادی وای دی ادنا حیات ثابتې په قبر کې او په خارو کې
حالانکه دوم دروغ دی مونږ د اعلی حیات قائل یو الله جل جلاله فرمایي وللآخرة خیر لك من الاولى اے پیغمبر آخرت تا د پر ډیر بهتر دی د دنیا او دغه رنګ امام بخاری کتاب التهجد په جلد نمبر 1 کې دا روایت راوړل دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنه چې دا زما د کور او د منبر مس کې کمزای دی دا روضة من ریاض الجنت ته حضور پاک د جنت په دغه ټوکړه کې دفن ولګي او دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې د حضور پاک د بدن د ځمکې کمی شي سره لګېدل لري نو دا د تمام دنیا نه حتی چې د کعبه او د عرش نوم بهتره ده چې کوم ځمکې حصے سره د پیغمبر بدن مبارک لګېدل نو دا دروغ اختلاف صدرم اختلاف چې دا حقیقي اختلاف او حقیقي اختلاف نو موږ دا منو چې دنیا کې په پیغمبر وفات راغلی زموږ مسلک دا دی خو د وفات نه بعد په دې قبر کې چې دا کوم کې د الله پیغمبر دفن کړی شوی دی په دې قبر کې پیغمبر علیه السلام ته ژوند حاصل دی خو هغه ژوند د عمدي جسد عنصري ته میلاو دی کم جسد عنصري چې په دنیا کې نبی وو کم جسد عنصري چې وفات شوی دی او د قبر کې خښ کړی شوی دی ا دې باندې پوه اوس دغه حیات تکته حیات برزخی وای هم سیدا خود حیات برزخی کې بلک تفصیل کې مو وتم حیات برزخی وو په دې معنی چې دا حیات برزخ کې د دنیا کې نه دی وای د دې عقیده را تبیا و دې ته حیات دنیوي موي ځکه دا عمدک کا دنیوي بدن ته حاصل دی چې کوم په دنیا کې و عمدک کا بدن ته حاصل دی ځکه ورته حیات دنیوي موي دې ته حیات روحاني موي ولې ځکه آل ته روح اصل دی بدن تابع دی او دې ته حیات حسی موي ځکه چې انبیا دغه حیات د دې آثار په خپل بدن کې محسوسي نمونه سلوش حیات دنیوي حیات برزخی حیات روحانی او حیات حسی بیا د جمهور اهل سنت رائے دار چې دا روح د انسان نه اوته یا د پیغمبر روح اوته نو دا روح یا د تعلیین کې خدا آغا ځای نه د دې بدن سره تعلق دی په دې تعلق بلونته کلام رستو کو تر دې پورې پوښ دا زمونږ عقیده شو دویم نمبر عقیده دا زمونږ دغه مخالفینو ده هغه وایي چې د حضور پاک وفات وشو دا جسد عنصری وفات پدې کې اوس بالکل ژوند نشته بلکې د دې نه بعد دا روح علیین دلال آلتا الله یو جسد مثالی ورکو او دا روح په هغه کې واچو نو هغه جسد مثالی ژوندې دی هغه جسد مثالی ژوندې دی او دا جسد عنصری مړ دی او دا داسې دی لکه جماد دغه سانشت اوس به پوه دا د عقیده د دې مسلک دا دی چې د وفات نه بعد د حضور پاک دا جسد عنصری دا داسې دی لکه جماد په خارو کې پروت دی دا روح للعلیین دا آلت علیین کې الله په جسد مثالی کې واچو نو هغه جسد مثالی ژوند دی د دې وجه دی ته مماتیان وای او مونږ ته حیاتیان وای دا عقیده کوم ځای نه پیدا شو په 1957 کې په دا چې کوم ملتان دی په ملتان کې چې کوم مشهور خیر المدارس جامعه ده نو په دې کې سالانه دستاربندي و تاسو احقاق الحق کې دا تفصیل بیا کتیش او باقي کې د لوی علماء خیر محمد جالندری صاحب او نور دغه زمانه چې کوم علماء ټول موجود یو عالم دی عنایت الله گجراتی
وایي عنایت الله گجراتی د کشمیر ګویل علاقه کې پیدا شوی دی ښه دیم په دغه جلسه کې موجود و ځکه تر اوسه پورې اختلاف نو د ټولو انسانانو یوه عقیده را روانه وه حیات الانبیاء والا دا عقیده چرته هم نه وه چې دا اوس کومه ما بیان کړه مامات باره کې بس دغه لومبنۍ ورځ وه او په هغه جلسه کې عوامو مو خواصو مو نو د هغې کې تقریر وکړو او د هغه تقریر کې د حیات د انبیاو نه انکار وکړو دا مسله چونکې نوې وه عقیده لومبنۍ وه بس دکه لومبنۍ ورځ یوه پیدا شوه خلکو واورېده نو د خلکو په زړه کې بېچیني پیدا شوه چې بېچیني پیدا شوه نو هغه علماو خیر محمد جالندري صاحب او یو عالم بلو هغه دواړه وټاکل او خیر دی ته وویل چې تاسو د دې عوامو دا بېچیني لرې کوئ تشفي د دې وکئ نو هغه ډېر علمي انداز کې بیان وکړو او په عنایت الله ګجراتي باندې دردونه وکړل علمي انداز کې هغه دا مسله د خپل عزت مسله جوړه کړه او د هغه د مجلس نه پاسېده د خپلو ملګرو سره ولاړ د دقه ځای نه اختلاف شروع شو بیا دې کې کوششونه شوي دي د صلح دپاره خو د صلح درې کوششه شوي وو درې واړه ناکامه شوي وو قاري طیب صاحب رحمه الله هم پکې راغلی و هغه هم کوشش کو چې تاسو هم ځان دیوبند ته منسوب کوئ دی هم ځان دیوبند ته منسوب کوئ نو راځئ صلح به خو دی صلح ته نه تیارېدل بهر کې الله ته منظوره وه دا خبرې تفصیل اوږد دی مختصر تاسو ته وایم چې د صلح کوششونه ناکامه شو علما زموږ نه امیده شو چې اوس خو اختلاف نه ختمیږي نو د هغې دپاره د امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله وټاکه چې ته تحریري طور د دې فتنې رد وکړه نو د هغه کتابونه واقعتا چې دی کې د ټولو نه عمده دي نو هغه مختلف کتابونه په هر تر اوسه پورې دا یو مسله وه بله مسله کې اختلاف نه بیا ورو بله مسله پیدا کېده حضرت الله رضا هغې قبر د نور نه ډک کړي په هر یو مسله باندې مستقل کتاب ولیکي بهر کې د هغه ځای نه دا اختلاف شروع شو د هغه ځای نه اختلاف شروع شو د حیات او د ممات تر دې پورې تاسو پوه شئ اوس د دلایلو نه وړاندې دا ذهن کې واچوه چې د انسان بدن او د انسان روح د دې روح د بدن سره درې قسمه تعلق دی یو ته وایي تعلق الحیات یو ته وایي تعلق التدبیر او بل ته وایي تعلق التصرف تعلق الحیات دا معنی ده چې د دې روح د وجې نه دا بدن ژوندی دی د دې روح د وجې نه بدن ژوندی دی دویم نمبر تعلق التدبیر چې د دې روح د وجې نه د دې بدن دننه نظام شروع د خوراک ازمیږي او سکاک ازمیږي د د تقاضا د خوراک او د سکاک پیدا کیږي تعلق التصرف دا معنی ده چې د دې روح د وجې نه دی ګرځي لاس خوځوي سترګې باندې ادراک کوي غوږونه باندې اورېدل کوي چې کله انسان ژوندی دی او ویښ دی لکه مونږ اوس دې وخت کې نو د روح درې واړه تعلق دی تعلق الحیات هم دی تعلق التدبیر هم دی تعلق التصرف هم دی چې کله انسان ژوندی دی خو اوده دی نو په هغه وخت کې تعلق الحیات شته تعلق التدبیر شته او تعلق التصرف نشته دی ژوندی دی د دننه نظام روان دی خو دی په خپله خوښه باندې خپه نشي خوځولی حرکت نشي کولی ولې تعلق التصرف نشته او چې کله انسان وفات شي نو په عین وفات ټیم کې ګوره د موت نه الله تعبیر کړی د ذایقې سره کل نفس ذائقة الموت او ذایقه چې ته یو شیز وڅکې نو یو څو منټونو دپاره ستا خوله کې خوند وي یو څو سیکنډو دپاره بیا ختم شي نو دغه رنګې دا موت دا یو ذایقه ده لغونتې سات وي بیا ختم شي چې څنګه ختم شو نو تعلق التدبیر خو ته لري تدبیر تعلق التدبیر نشته دننه نظام بند شو تعلق التصرف هم ختم شو د حرکت نشي کولی خو تعلق الحیات باقی دی د اوس هم ژوندی دی نو دا دته چې موږ میت به اعتبار عالم الدنیا
او ژوندې ورته و به اعتبار عالم البرزخ. برزخونه جدا دي نو تناقض نشته، میت هم دی او حی هم دی. د دې پوه شئ؟ او د دې قرینه څه ده؟ حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي د جاهلیت دور هغې رواجو چې کله به انسان مړ شو نو دوی به ډېر محاسن صفتونه کول، پلاسې او داسې او داسې. حدیث کې راځي الله پیغمبر فرمایي دې ټایم کې ورسره فرشته ناسته ده، نو چې دوی ورله هغه صفتونه یادوي هغه فرشته ورله داسې کوي چې ته داسې وي که دا داسې وي. اوس داسې دا ژوندي لګوي که مړ ده. دویم چې ده باندې جړا کې دی خفه کېږي، داسې کېږي. عبدالله ابن عمر صاحب حدیث ته ان المیت لیعذب ببکاء آل علی. د دې یو تعویل محدثینو دا کړی دی چې د دې جړا د وجې د مړي ته تکلیف ملاویږي، تکلیف ژوندي ته ملاویږي، مړ ته نه. بل امام نسائی روایت نقل کړی دی د ابن عباس نو امام بخاری مروړی دی اذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني. چې کله نیک انسان مړ شي په کټ کې ښودلی شي دی وایي ما مخکې زر وړئ، زر مې وړئ. واذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلتا اين تذهبون بي. او دا چې بدکار انسان وي او دې په کټ کې دی نو دوی دا خوله آیم هلاکت دی چته مې وړئ چته مې وړئ. او امام بخاری جمله دې ځای سیوا کړې ده يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق. چې د ده دا اواز هر یو شی اوري سیوا د انسان نه، خو که انسان دا اواز واورېدو د ډېر هیبت د وجې بېهوشه شوی دا ژوندی دی که مړ وایه. ښه چې بیا یې کله قبر کې کېدي، قبر کې ان المیت لیسمع خفت نعالهم، سماع الموتى مسله را روانه ده. امام بخاری په باب لګولی دی. د حضرت انس حدیث هم دی او د ابو هریره هم دی بخاری شریف کې دی چې دا مړی نه ته کله ځي نو دی ستا د خپو کشار هم اوري، نو چې اوري نو دا ژوندی دی که مړی دی. بل قرینه فاتاه ملکان فیقعدانه فیجلسانه وفي روایت چې دو فرشتې راشي هغه یې کینی، دا نه وایي فیحییانه چې را ژوندی کوي یې، کینی یې، کینول د چا کېږي؟ د ژوندي. بیا ورته من ربک من نبیک وما دینک، سوال د مړي نه کېږي ژوندي نه. او بیا ورته وایي چې نم کنومت العروس، اوده شه لکه څنګه چې ناوې خوب کوي اوده کېږي. او داسې نور. نو دا ټول قرائن دی دی چې دی ژوندی دی. د څه شی دی؟ نو دا میت به اعتبار عالم الدنیا شي او حی به اعتبار عالم البرزخ سره شي. او دې باندې پوه شئ. بهر کیف دا زمونږ عقیده ده چې اوس هم تعلق الحیات قائم دی، روح بدن کې نشته. لکه چې انسان اوده دی نو قرآن وایي الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها. نو په خوب کې دا روح نه خو بیا هم دی ژوندی دی. دته څوک مړی وایي؟ نه. نو صرف د روح د بدن نه وتل مرګ نه دی پوهېږئ. نو چې څنګه په خوب کې دا روح په بدن کې نشته او دی بیا هم ژوندی دی، ولې؟ تعلق الحیات ورسره دی. دغه رنګې چې دی وفات شو روح دی کې نشته خو د هلته نه ورسره تعلق الحیات دی، نو ځکه دی ژوندی دی. ګوره دا لور څومره میله لرې دی او اثر یې په ځمکه باندې راځي که نه راځي؟ دقه رنګې تعلق الحیات. تاسو به دې پوه شئ. بهر کیفه دا زمونږ عقیده ده. اوس د دې دلایل څه دي؟ انک میت وانهم میتون افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. دا دلایل د قرآن کې چې څومره آیتونه دي هغې کې خو زمونږ سره اختلاف نشته. من خو مونږ به نو چې په پیغمبر راغلی دی، اختلاف په حیات بعد الممات کې دی، په نفس ممات کې خو اختلاف نشته، هغه مونږ هم منو. او چې په قرآن کې څومره آیتونه دي په هغې ټولو کې حضور پاک سره د مرګ واده شوی ده. وقوع نه ده خو مونږ وو چې وقوع باجماع الامت واقع شوی دی. بله روایت دی مکتوب موقوف په هغې باره کې بهر کې دا هغې دلایل دي اجمالا. ما تاسو ته د هغې نه جواب وکړو. خو بهر کې زمونږ دلایل څه دي؟ د زمونږ لومبنی دلایل لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. دا حدیث دا آیت دا زمونږ دلیل دی. نو دی باندې لومبنی اعتراض دی دا کوي چې دا آیت خو د شهید باره کې دی، د پیغمبر باره کې
نمون الزامی جواب کو چې تاسو خو د شهید ژوندم نه منئ حیات الشهدا هم خو ته نه منئ کاغه دې ومنه زه نیمه مسله شوه نیمه بیا ګورو دویم جوابدار دا خو دومره بېکاره سوال دی لکه یو سړی دا ووایي چې لا تقل لهما اف په دې کې خو د کنځلو ذکر نشته پوهېږې نو بیا به ورته څه وایي چې دا اف ناروا دی چې ادنا دی نو کنزل خو اعلا دی په طریق اولا ممنوع دی نو مونږ وو چې شهید ژوند دی چې ادنا دی نو چې نبی اعلا دی هغه په طریق اولا ژوند دی او دې باندې پوه شوئ دا استدلال بالقیاس نه دی ګورئ دا بدلالت النص دی بدلالت النص دی دا یو دی اعتراض د هغې دوه جوابه دویم اعتراض په دې کې دا دوه جواب مې وکړل هغې دریم جواب وایي دریم جواب چې د زمون دریم جواب دار چې پیغمبر شهید وفات شوی پرون مې تاسو ته وویل چې پیغمبر علیه السلام وفات کېده بیبي عایشه وایي ما ته ویل چې د هغه درد او هغه تکلیف اوس هم مخصوصوم کتاب المغازی باب مرض النبی د امام بخاری بل اعتراض دا دی چې دې کې ما ته د پیغمبر علیه السلام نوم وښیه دې کې خو د نبي علیه السلام نوم نشته نو موږ وی دغه الزامي اعتراض دی چې لا تقل لهما اف په دې کې د کنځلو ذکر شته نو بیا ولې ممنوع دی نو دغه رنګ دلته هم د نبي ذکر نشته او ژوند دی بل اعتراض چې دې کې خو د قبر لفظ نشته د قبر لفظ نو موږ وو چې دا لمن یقتلو او بل احیاء ذکر دی بل احیاء د دوه جملې راغلي دي چې لمن یقتلو چې څوک قتل کول شي سو قتل نو دا من یقتلو خو دغه شهید دی کنه د کوم ځای دی نو خو قبر کې دی کنه نو څنګه چې په دې چای کې ته پای واچې او تا ته سوګوي خو ماته کې پای خو لشي خو پکې شته دغه رنګ دی آیت کې د قبر ذکر خو نه شي خو پکې شته ځکه من یقتلو کوم ځای دفن کې خو دغه قبر کې به دفن کې کنه په دې پوښتنه ماشاءالله مو او بل اعتراض دلته کې خو ولکن لا تشعرون راغلی چې تاسو د دوی په ژوند نه پوهېږئ نو څنګه وایي ژوند دی نو موږ وایو چې د دوی په نه ژوند خو هم نه پوهېږئ ته کوم ځای پوه شئ چې نه ژوند دی چې په ژوند نه پوهېږئ نو په نه ژوند ته کوم ځای پوه شئ خیال لري دې ته وایي الزامي جواب او عدم شعور مونږ وایو دا نه دی مستلزم عدم وجود لره ستا په اوږو فرشتې ناستې دي تا چېرته محسوس کړي او ته چې ماشوم راولې په اوږې کښېنې نو هغه ټایم دا فرشتې کوم ځای محسوس کړي دي طالب چې د کور نه راوځي حدیث کې راځي چې دی وان الملائکة لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم طالب ته وزر غواړي چې ته محسوس کړي چې زه فرشتو په وزر باندې ما نو عدم شعور نه د مستلزم عدم وجود لره تاسو په دې باندې پوه شئ بهر کیف دا زمون یو دلیل دی او پاغه باندې اعتراضاتو دا هغه اعتراضاتو نه جوابات که تاسو دا پوره تفصیل کتل غواړئ نو احقاق الحق به وګورئ وایي البته بیا پورا تفصیل چونکه موږ سره دوه ټیم نشته نو ځکه اختصار سره زلګیان بل دلیل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون آل عمران دا زمون دلیل دی وایي نو په دې آیت کې لا تقول د قول نه منو شو مو ورې دې تمړي الته کې ولا تحسبن ګمان عقیده چې نه په عقیده د مور ولري نو ته نه وکړي د دوړو منراله نو ال دې بیا اعتراض وکم چې دلته کې هو عند ربهم اغله عند ربهم معنا بس هغه الله سره ژوند دي برزخ کې دلته غو نه دي برزخ نه دي علیین مراد کې نو مونږ ردینه جواب کو چې الله ارزه موجود دی الله په اعتبار د علم اوس مې راته وي نو له قبر کې نه ده په اعتبار د علم والله زید نو ارته عند ربهم صادق نه ده مطلب باندې پوه چې الله په اعتبار د علم ارزه کې دی یعنی علم د الله نه یو شی پټ نه دی دا یې معنا ده نو دا عند ربهم جمله او قبر کې صادقه ده الکه پوه شوي دویم جواب کوم دا اومنو چې الله خو ارزه موجود دی او د عند ربهم معنا داو کې چې شهدا انبیا الله سره ژوند دي
نو دا خو د بریلویانو نه بدتر عقیده شوه. هغوی یې خو صرف دلته حاضر او ناظر ګڼي، تاسو خو هر ځای کې حاضر او ناظر کړئ. نه پوه شوئ چې الله خو هر ځای دی، او د عند ربهم معنا ته دا وکړي چې دوی الله سره دي او ژوندي دي. نو معنا دا ده الله هر ځای دی، دوی مړ ځای دي. نو دا د بریلویانو نه بدتر عقیده شوه که نه شوه؟ بیا به څه جواب کوي؟ او دریم جواب دا دی چې بیبي مریم فلسطین کې وه او ورته روزي راتله، زکریا علیه السلام ورته ان لك هذا، قالت من عند الله، قالت من عند الله، د طرفه د الله نه، د طرفه. نو دا من عند الله یا عند ربهم یو محاوره ده، دا څه دا یو محاوره ده چې د دین یا مراد بغیر د محنت نه یو شی ملاویدل دي، یا قرب خداوندی مراد دی، قرب خداوندی مراد دی. او کته بیا نه منې کېږي نو بیا ان الدین عند الله الاسلام سره بس الله دین خو الله سره د اسلام تا سره کوم دی، کته د اسلام دا ویل کې نه پوه شوې. ان الدین عند الله الاسلام، دین اسلام بس خو الله سره دی. موږ دا څه کېږي ادا غواړو عند ربهم، عند ربهم دا اعتراض کوم یو بریلیانو دا په یو اعتراض دا غي نه بل جواب. او چې دلته بل اعتراض چې یرزقون راغی نو چې خوراک سکاک کوي نو واړه بولې بول کم ځای کوي. نو مونږ جواب کوو چې د مؤمن قبر ته خو پیغمبر روضة من ریاض الجنه ویلې ده، او جنت کې یاکلون ویشربون ولا یبولون ولا یتعورون. هغه کوم ځای نه پوهېږي هلته دا کیسې نه خسېبه. او دا امام ترمذی ابو الزهد کې دغه حدیث راوړی دی چې جنت کې دا خبرې نه. بل اعتراض چې حدیث کې خو راځي ارواح الشهداء فی جوف طیر خضر، ژوند کوم ځای راغی دلته پوهېږي نه مونږ ټیک دی که نه دي خو هلته فی طیر خضر، خو دا ججورې د مارغانو د دې ارواحو د شهداو دپاره داسې نه دي لکه د روح دپاره بدن. دې پکې حلول نه دی کړی، بلکې دا پرندې د مؤمن د شهید د روح دپاره داسې دي لکه ستا دپاره سورلي چې ته موټر کې ناست یو ځای ته بل ځای ته. دې پکې حلول نه دی کړی. یعنې دا خو بیا د تناسخ عقیده شوه، دا خو د ډاروین عقیده ده چې د روح یو نه راوځي بل کې شي او بل نه راوځي بل کې شي. تناسخ دې ته وایي که نه؟ او تناسخ خو د هندو غیر عقیده ده. نو چې ته دې نه ورته هغې کې حلول وکړو او هغې پرندې روح دا د روح دی په ده ژوندی شو مثلا، نو دا خو بیا هغه عقیده شو. نه پوه شوې؟ نو دا د هغې دپاره داسې دي لکه سورلي، او د هلته نه تعلق دی د دکه جسد عنصري سره چې دا کوم خاورو کې دفن دی، لکه د اوده نه چې روح تللی دی او تعلق دی ورسره. نو دوی پې بیا اعتراض کوي چې د اوده حیات خو مونږ محسوسو، خراټې کوي، کله کله لاس هم خوځوي پوهېږي، او د شهید هغو په نظر نه راځي. نو مونږ وایي دغې ته خو وایي برزخ که نه. دا ښځه چې ستا مخې ته ناستې برقې چولي تی وینې خو تا وینې خو تی نه وینې. د برزخ څیزونه تا ته په نظر نه راځي، ځکه خو الله وایي ولکن لا تشعرون، دا نه وایي ولکن لا یشعرون. لا یشعرون نشته، لا تشعرون د تاسو پې نه پوهېږي. اوس پې پوه شوئ؟ بل دلیل زمونږ دپاره ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. مسئلې ته غوږ کېږه. تواب الرحیم سورې نساء کې دی. حضرت علی رضی الله عنه وایي چې د حضور پاک د وفات نه 3 ورځې بعد یو اعرابي راغی، د الله د پیغمبر په قبر باندې ځان وغورځو. وایي موږ د الله نه اورېدلي دي چې لو انهم اذ ظلموا جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. نو زه راغلی ما له الله نه بخښنه وغواړه پوهېږې. نو حضرت علي صاحب وایي چې زه دغه ځای ناست وم او په ما باندې لږ پرکاله راغی. نو راته او بل روایت کې د یو بل صاحب نوم راغلی دی. نو وایي ما پیغمبر علیه السلام خوب کې ولیده چې ورشه الحق الاعرابیه، اعرابي پسې لاړ شه ورته ووایه الله تا ته بخښنه وکړه، زیری وله ورکړه. نو اوس دا زموږ دلیل دی د حیات باره کې پوه شوې. نو دی اعتراض کوي چې دا خو د اعرابي د قول نه استدلال دی.
نمونږ دا د علي صاحب د تایید نه استدلال دی. کچره دا خبره شرک او ناجایز وي نو علي صاحب به منع کړو کنه. او دا خلیفہ راشد دی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. پوه شئ. بل اعتراض وای دا واقعه د شرک چور دروازه ده. دا شرک د دې در شرک چور دروازه وای. نو موږ وو چې دا مولانا حسین علی الوانی رحمه الله دا استاد امام دی 1944 کې د وفات ته هغه دا واقعه په خپل کتاب کې نقل کړی دا او باغه د صحابه اعتماد عمره نقل کړی دی. هغه تحریرات مشهور کتاب لري حدیث باب قضاء الحاجه بالصلاه او بالصلاه علی النبی. دې ځکه دا حدیث راوړی دی او دا واقع مال ذکر کړی دا اوس به سره سکی پوه شئ. بار کې دا بل دلیل سلورم دلیل د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. مسلم شریف کې دی کتاب الفضائل باب فضائل موسی. حضور پاک وایي د معراج په شپه تلما نو د موسی علیه السلام په قبر تیر شم نو ما قبر کې ولیدو په قبر کې ولاړ دی او د الله بندگی کوي. والعبادة تستدعي الحياة الجسمانية. پوه مسلم شریف. دی باندې په هر یو اعتراضات دي داغه جوابات آلته بیا ګوري. پنځم نمبر دلیل وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون. الانبياء احياء في قبورهم. ان زمونږ د دې کې یو کس هغه سره زمونږ بس نو دا حدیث مو ته پېښ نو هغه دا حدیث دا غوځه حدیث دا څه مقوله ده چې دا چا نه پته دا سره حدیث نه ده دا غوځه سره نو اوس جواب له اوس مو ته سوې اوس مو ته سوې چې دا سره حدیث کې دونه انکار وکړو نو غوړه دا حدیث کم ځای دی. نمبر 1 مسند ابو یعلا جلد نمبر 6 فتح الباری جلد نمبر 6 مرقات جلد نمبر 2 مجمع الزوائد جلد نمبر 8 فیض القدیر دی امام مناوی جلد نمبر 3 السراج المنیر دی امام عزیزی جلد نمبر 2 نین الاوطار دا علامہ شوکانی جلد نمبر 3 او بذل المجود دا خلیل احمد سہارنپوری رحمهم اللہ جلد نمبر 2 فیض الباری دا علامہ انور شاہ کشمیری جلد نمبر 2 فتح الملہم دا علامہ شبیر احمد عثمانی جلد نمبر 1 او فضائل درود کم دی دا شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ. اب دیوان پوش یو وړه رساله ده د مفتی عبدالواحد قریشي صاحب حیات الانبیاء کورس ازرشته بد دا خود دې دوه حصې دي. یو حصه کې دلایل دي او بل حصه کې اعتراضات سوالات جوابات چې دا دواړه جزونه تاسو مطالعه کړئ نو بس په دې مسله باندې د حضرت خبره تم سپر پاور بن جاؤگے. بس بیا به تاسو ته هیڅ مسله نه د دې مسلې په مالها او ما علیها باندې وا علی وجه البصیرت پوښ خدا غځي وګورئ تاسو په دې پوښ نو دا دومره علماء نقل کړل نو اوس د نه منلو علت دنیا کې نشته او باقي د دومره علماء چې نقل کړل نو دا به واقعیتا چې حدیث ویخه. شپږم دلیل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته. څوک ما باندې درود وایي زما قبر خوا کې زه پخپل اورم. ومن صلى علي من بعيد اعلمت. او څوک چې ما باندې دلری نه درود وایي ما تر رسول شي. جلا والافهام في فضل الصلاه والسلام على محمد خير الانام دا کتاب نوم دی. او فتح الباری کې مرقات فتح الملهم القول البديع د امام سخاوی جواهر الفقه نشر الطيب جزء حیات الانبیاء د امام بیهقی تاسو رښتیا دا نو دالته کې ذکر دی ښا. اوم دلیل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. چې نشته یو مسلمان چې په ما سلام واچي مگر الله ما ته روح واپس کې نو زه هغه ته سلام وکم. نو دوی وایي چې دا روح واپس کې نو دا قرینه په دې چې روح بل ځای دی
نمون خود دغه وو چې بل ځای دی او تعلق د بدن سره دی لکه د اوږد روح چې د بل ځای بدن سره تعلق د تعلق الحیات تاسو په دې پوه شئ او دا د حضور پاک روح د الله د انواراتو په مطالعه کې مستغرق وي نو را واپس شي ابو داود کتاب المناسک باب زیارت القبور کې د دا روایت اتم دلیل وګد حدیث ده عن اوس ابن اوس داغه کې یو جمله ده ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء الله حرام کړی دی پس مکه باندې د انبیاء او جسد خلل ابو داود هغه کې ده کتاب الصلاه باب تفریع ابواب الجمعه دلیل نمبر 9 عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه نا اغم وګد روایت ته پکې یو جمله راغله ده چې خوبونه کې نو دا مسلې نشي زده کولای ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق فنبي الله حي يرزق كتاب الجنائز ابن ماجه باب ذكر وفاة النبي ودفنه لسم دليل عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام دا الله فرشتي د ځمکه کې ګرځي چې کوم ځای زما امتي درود وای نو ماته دا ملائکه را رسي نسائی کتاب الصحوه باب التسليم على النبي يولسم دليل امام سخاوي وای نحن نؤمن ونصدق بأنه حي يرزق في قبره وإن جسده الشريف لا تأكله الأرض والإجماع على هذا قول البديع إجماع بديع دا غوښ نمونه خروار پتو یو څو دلایل تاسو ته ماوي نور دا ډیر زیات دلایل دي ها بهر کې په دا زموږ دلایل دي د دې عقیده جسد مثالی وا د جسد مثالی په باره کې یو څو سوالات تاسو ذهن کې واچوي یول خدای چې د جسد مثالی تعریف سره د جامع معنی تعریف راته وکړه دویم د جسد مثالی دا د جسد عنصری عکس ته او کنه د جدا میټیریل نه جوړ دی دویم سوال دریم په قران کې د جسد عنصری د تخلیق مراحل تفصیلا ذکر شوی دي چرته په حدیث کې یا قران کې د جسد مثالی د تخلیق مراحل راغلي درته بل په قران کې او په احادیث متواتره کې د جسد مثالی نه مخایا او بل اعتراض چې جسد مثالی دا د انسان په شکل دی او که د بل حیوان په شکل دی که په صورت د انسان کې نو د جسد عنصری په شان دی او کته مختلف دی او که په صورت د انسان کې نه نو دا مثالی څنګه بیا د مثالی په سوای وایي او دا روح په جسد مثالی کې حلول کړي او که حلول نه کړي دا په دلایل سره غواړي نه تخمینه صرف نه بهر دونو صورت که دا روح په جسد مثالی کې حلول منی کنه منی نو ژوندونه خوري درې شو ژوندونه شو یو دار دنیا یو هغه برزخ کې ته حلول اومنه او دریم د آخرت حالانکه دو دی قران کې او که جسد مثالی په روح کې دا روح په جسد مثالی کې ته حال غني نو آیا دا تناسخ نه ده وایي حضرت 57 اعتراضات لیکلي دي احقاق الحق پنځم نمبر جلد کې د جسد مثالی متعلق 57 سوالات تاسو بیا تفصیل التا وګورئ ولا تقولوا موای تاسو لمن یقتلوا ګور من یقتلوا دا من د ذات د پاره راځي که د روح د پاره ذات د پاره قرینه د حیات د توام آیت کې دا من یقتلوا دا قتل شوی روح ته که جسد دی جسد قتل شوی روح نه قتلېږي نو تاسو موای لمن یقتلوا هغه چاته چې قتل کول شي شهید کول شي نو شهید کول بدن شي روح نه شهید کیږي نو بدن ته موای نه پوښي فی سبیل الله پلان د الله تعالی کې اموات مړه دې بدن ته موای بدن بل احیاء نو دې ته په مبتدا روباسي دغه مفرد د جمله تعمیږي نه
بل هم احیاؤنا ضمیر من یقتلو تراجی دے دا چې کم قتل شوی دی هم دی ژوندی دی قتل شوی سره نو دا جسد مثالی قتل شوی دی که جسد عنصری عنصری نو ژوندی هم دی کنه نه پوه احیاء جمل حیون دا حیون ویل کیږي روح مع الجسد تا صرف روح ته سوک حیون نوی صرف روح ته حیون نوی قرائن ګورا بل هم احیاء بلکې دغه من یقتلو چې پلار د الله کې شهیدان کړي شوی دي احیاء دا ژوند دي ولکن لا تشعرون دا سنوي ولکن لا يشعرون چې دای نه پويږي نه تاسو په نه پويږئ او بل دلیل زمونږ دغه سلام هم دی چې ته مقبره تلال شي السلام علیکم دار قوم مؤمنین یغفر الله لنا انتم سلفنا ونحن بالاثر تاسو دا کنه نو دای وای چې دلته السلام علیکم په معنا د دعا سره دی ځکه بل ځکه الله فرمایي چې کله اے پیغمبر تاسو ته مؤمنان راشي فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمه نظر تورته د الله تر طرف نه د مغفرت پیغام ورکا حل کراوي وای دلته سلام په معنا ده دعا د مغفرت سره ده نړوندې جوابدار چې دا کوم محدث ویل دي چې دې حدیث کې دا سلام په معنا د دعا د مغفرت ته د یو محدث حواله راکا چې هغه متفقون علیه دویم چې دلته کې سلام په معنا د دعا د مغفرت شو ورپسې حضور پاک وی یغفر الله لنا ولکم دا خو د لغو بلا فائدہ شدیا ال دې تشریح کړل ورپسې د مغفرت نو څنګه دا سلام په معنا د دعا د مغفرت الګه پوهیږي او درېمه خبره ده سلام کې زمون خبره نشته علیکم کې دا خطاب کې خبره ده سلام کې نشته کده ارسدا که سلام په معنا د دعا د مغفرت هم والے او که سلام التحیه والے خبره علیکم کې د خطاب شوی دی خطاب کې ژوندۍ ته مړی ته نه کیږي ولكن لا تشعرون لیکن تاسو په نه پوهیږئ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم ندا امتحان برای اظهار حقیقت پرون میرا تووی کړه چې ابتلا نسبت مخلوق توشي ندا د پاره د اظهار د حقیقت دې څنګه له چې کله نسبت خالق توشي نو الته مراد وی اظهار الفضیلت مسئول عنه اظهار د فضیلت د مسئول عنه ولنبلونكم خامخا امتحان بکوم پتا سو باندې دا مخکنه خبر الله زکه ور کوي چې امتحان راشي چې آسان شي دویم دا دارالجزاء نه دا دارالعمل دی نو غبرایګه مدا دومره سخت کارونه نه دی ولنبلونکم او خامخا مون به امتحان کو پتا سو باندې بشیء قلیلنا فیوم معمولی شی سره نو دا قلیل ورته ولوي زکه دا کم سره چې الله امتحان کوي دا قلیل دی په نسبت سره هغه شیزونو ته چې الله د مؤمنان بچ کوي ولنبلونکم خامخامون به امتحان کو پتا سو باندې بشیء په یو معمولی شی سره دا من بیان یې دی هغه معمولی شی څه شی دی من الخوف زمون په نسبت نه خوف نه مراد د دشمن یاره ده ننال خوفی په یری د دشمن سره والجوعی د جوع نه مراد قحط فقط سالای سره ونقص من الاموال د نقص من الاموال نه مراد د آمدنه کمی دل دی د حیوانات او هلاکت ته او د دغه رنګي آمدنی فصلونه بنکیږي فصل بوشي آفت به باندې راشي ونقص من الاموال او پکم والد مالونو سرا والانفس د دین مراد قتل کیدل دی یا مړ کیدل دی والانفس پکم والد نفسونو سرا والثمرات او پکم والد میوه سرا یعنی میوه او حاصلات بکم شي آد براشي یا سیلاب بوشي غلای بوشي یار فصل بدر ختم کی نو چې دا امتحان پتا باندې وشو په دې امتحان کې شکایت ونکړه فریاد دیونکړه نو بشر الصابرین دک سے صبر کوونکو له خوشاله خبر ورکا دا زمون پني امام شافعی سے رحمه الله وی چې من الخوف د خوف نه مراد خوف الهی دی والجوع د جوع نه مراد روزه ده
ونقص من الاموال د دین مراد زکات ته انفاق فی سبیل الله دی والانفس د دین مراد امراض او بیماری دی د ثمرات نه مراد اولاد دی زکه دا د زړه ټوکړه وی دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه حدیث نقل لے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات ولد العبد چکر دیو بند بچے ملشی قال الله لملائکته الله خپل فرشتو توي اقبضتم ولد عبدي آیاتا سو قبض کا زما د بند بچے فیقولون نعم ملائک ورتوي او فیقولوا الله ورتوي اقبضتم ثمرة فؤادي آیاتا سو زما د بند د زړه میوه قبض کړه نو هغه وی نعم فیقولوا الله وی فماذا قال عبدي سرد علمنا الله تپوس کې زما بند سوي نو فیقول فرشتي ورته وی حمدک واسترجع ستا تعریف کو انا لله وانا الیه راجعون وی فیقول الله نو الله تعالی وی ابن لعبدي بیتا فی الجنه جوړ کئی زما د بنده د پاره یو کور په جنت کې وسموه بیت الحمد او نوم ورلکې دی بیت الحمد امام ترمذی نقل کړل دی ښا تاسو باندې دوا یو ملګری دی راغل سعودي کې ادا وړي مزه تاسو خوشي کړئ مرسته نه کوي راغی ولنبلونکم خامخا امتحان بکو پتا سباندی ولنبلونکم خامخا امتحان بکو پتا سباندی بشیء من الخوف فلگ سیز باندی نغسر من الخوف یعنی یرا والجوع او لگا ونقص من الاموال فکموالی دمالونو والانفس پکموالی د انسانانو والثمرات پکموالی د میوه سنا وبشر الصابرین د خوشاله خبر ورکا صبر کوونکو ته الذين اغه صبر کوونکی اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیږي د مصیبت المصیبت كل ما يصيب المؤمن من المكروه كل ما يصيب المؤمن ار اغن بد سیستوی چې انسان بدګړي او تا تورسی دا مصیبت ته مور بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چودوری پاک سره ناستوما پدی کی ډیو مړشوا پیغمبر علیہ السلام انا لله و انا الیه راجعون بما جدی تم کې بم دا وای وای کل ما یصيب المؤمن ارغشیز چې مؤمن ته تکلیف ورکی هغه په خفشي بس دا مصیبت ته او دا غټن دینا لله وای سعید ابن جبیر وای چې دا ان لله دا د مصیبت په وخت کې او تحفه د چې الله دې امت لور کړي را مخکې امتونو له دانه ور کړي وای وګوره د یعقوب علی السلام وینا تا چې کله ولا خبر راغی د یوسف علی السلام د نشوالي نسوي ها وای وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون إنا لله نشتا زکدا خصوصیت د امت ته الله دی لور کړل قالو اذا اصابتهم کله چې ورسیږي دا مصیبت یو مصیبت قالو نو وای دی ان لله بشک مونږ د الله یو و انا الیه راجعون او مونږ به یقینا د الله ته واپس کیدونکو یو نو ان لله پدې جمله کې نفي د اختیار او شو د بندنا او انا الیه راجعون پدې جمله کې اثبات د بعث بعد الموت ته نو اهم دعا عقیدې چې زه اس اختیار نه لرم الله مونږ ټول د الله او بل د قیامت عقیده اولئک دا هغه کسان دي علیهم صلوات من ربهم اوس مومنان چې چا باندې ازمایښونه راځي نو په نفس مصیبت کې خټول شریک وي خو بیا درجاتو کې فرق وي څوک ډیر صابر وي څوک لږ صابر وي نو چې په نفس مصیبت کې یو شان دي نو دې په عام رحمتونه دي اولئک دا هغه کسان دي
علیہم فدای باندې صلوات من ربهم عام رحمتون دی د طرف درب د دوینا او چونکه درجاتو کې فرق دی ورحمت خاص خاص رحمتون دی د طرف درب د دوینا دا تاسیش صحیح او دوین سو کوئی چې دا صلوات دې کې شفا من الامراض مراد ده او رحمت دا دفع د مضرت مراد ده تانوی صاحب رحمه الله وی صلوات من ربهم باعتبار الکمیت ورحمت باعتبار الکیفیت واولئک هم المهتدون دغه کسان پس ملار دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بفرمائل نعم العدلان و نعم العلاوه و یود صلوات بل د رحمت نو دا سخ انډی دی دوا انډی پیجنې و نعم العلاوه او دا هم المهتدون دا په سخ سرباره دی دا په سخ سرباره دی د پاسه کویږي خرج لیدلې دا هغه لچې هغه بار اوتړي دا هغه یو طرف دی خوابي یو طرف دی خوابي نو زمیدار چې راځي نو داسې لګواخ نورو کې هغه مسکه ولکې دا سرباره دی دا یو طرف ته بل طرف ته دوه انډي دي وای څخه دوه انډي دي او څه په پاسه سرباره دی چې صلوات او رحمت هم دی او محمدون دی ان الصفا والمروه من شعائر الله د دې باره کې ډېر روایت دي یو روایت دا ده چې کله به اهل مدینه انصار جاهلیت کې راتل حج او عمره د پاره نو د دې بوت مناته نو دوی به د قدید ځای نه قدید در جدي سره خوا کې دی نو د قدید نه به د جدي نه کتر د هغې نه به د احرام تړاو د منات بت په نوم باندې نو دوی به صفا مروه نه کوله ځکه په دې زمونږ خدای خفه کېږي هلته خو اساف او نائله پراتو هغې تفصیل درته کوم نو چې کله اسلام راغی نو دوی هغسې دې کې حرج ګڼه چې دا صفا مروه به هغسې خني الله آیت نازل یو روایت امام مظهري دا نقل کړی دویم دا دی چې د جاهلیت زمانه کې امام مظهري روایت نقل کړی یو نارینه یو زنانه و زنا یې وکړه کعبه کې دننه نو هغې نه کاڼي جوړ شو نو دې کافرانو د عبرت دپاره د کعبې نه مخې ته ایښي چې څه زمانه تېره شوه نو شیطان هغه کشرانو ته دا ډېر نیکانو د دې عبادت کوئ نو یو اساف یې راواغست هغې په صفا کېښوده نایله یې راواغست هغې په مروه کېښوده نو چې دوی به سعی بین الصفا والمروه کوله نو د برکت دپاره به په هغې لاس راکړلو پوهېږې حالانکې و بوتانه چې کله اسلام راغی نو صحابه وایي چې بت پرستي خو حرامه ده او دې کې هم بت باندې لاس مونږ به اگر چې هغه بوتان هغه وخت نه و خو د دې په کې یو شک و چېرې دا خو د بوتانو ځای دی او چې دا به الله ته خوښي که نه نو الله دا آیت نازل ان الصفا چې بېشکه صفا والمروه مروه من شعائر الله دا د شعائرو د الله تعالی نه دي نو شعائر دا جمع د شعیرتون ده او شعیرتون په معنا د علامت اصل ماده دی شعور دی شعور وایي او شعور علامت د بالغوالي د سمجھ وي د پوهې وي چې شعور پکې پیدا شوی دی پوهېږي دې کوم علامت دی کله او شعر ویښته نو چې ګیره راوخېږي برېت را روان شي دا علامت دی چې کاکا لوی شوی دی اوس دا هم علامت دی نو د دې هر یو دې کې ماده علامت پرته ده نو شعیرتون هم علامت ته وایي نو بیا امام دا شعائر وایي څه ده شعار یا شعائر دا هغه خاص څیز ته وایي چې دا د یو ملت والو یا د یو جماعت یو خاص علامت ګرځېدلی چې څنګه یې وویني نو ذهن به د هلته ځي دې ته شعار تاسو په پوه شئ لکه بت پرستي شعار دی د چا د کافر خو چې څنګه بت پرست وویني نو ډایرکټ به وایي دا کافر دی نه پوه شئ او داسې هغه بل شان پټکۍ وال اجدي کې چې پکې ګړ جوړ کړي نو دا شعار دی د چا د سکار شین لباس او شین پټکۍ د دې لباس شعار دی وایي نو ډایرکټ به ذهن ځي هلته نو شعار یا شعائر دواړه ځای ناست دي شعار او شعائر نو داسې ته وایي هغه خاص خاص علامات چې هغې سره د یو مذهب پہچان بیا کېږي نو د شعائر توهین په اسلام کې کفر دی توهین د شعائر سره
نو امام ولی الله وی چې شعائر د الله خو ډیر دي خو اصول د شعائر سلور دي اصول د شعائر رسول الله کتاب الله بیت الله صلات الله دا شعائر دي سلور غټ غټ نور بلا ډیر دي نو الله جل جلاله فرمای چې دا صفا او مروه دا د شعائر د الله نه دي یعنی دا هغه خاص علامات دي چې په دې سره به ته مناسک د حج پیژنې په دې سره د حج پته لګي دلته مراد څه دی المناسک التي جعلها الله اعلاما لطاعته یعنی هغه مناسک دلته مراد دي چې دا صفا او مروه دا د هغه مناسکونه دي چې کوم مناسک الله تعالی د طاعت او د عبادت علامت ګرځولې اوس به پوه شئ ان الصفا یقینا صفا والمروه مروه من شعائر الله دا د شعائر د الله تعالی نه دي یعنی دا د هغه مناسکونه دي چې الله علامت ګرځولې د خپل طاعت فمن حج البيت نو چا چې حج کو د بیت الله او اعتمر یا عمره وکړه نو حج په لغت کې وایي قصد او اصطلاح کې وایي قصد الى امکنه مخصوصه بافعال مخصوصه في ازمنه مخصوصه او عمره په لغت کې وایي زیارت او اصطلاح کې هم دغه معنی ده زیارت المکان المخصوص بالافعال المخصوصه او اعتمر یا عمره وکړه فلا جناح عليه نشتره گناہ پد باندې ایت طوف بهما اصل کې څنګه دی ایت طوف کوم قانون پکې لګېدل دي اطلب استوان خصم والا لګېدل باب تفاعل فرق المکه تواره غلې نتا توکل او تو کې مدغم کول دا ادغام بیا واجب دی خو دا عمره جایز دی ایت طوفا نشتر گناہ پد باندے ایت طوفا دا سے توافو کی یعنی دا چی سعیو کی بہما دا صفا و دا مروانا نو اس دا سعی بین الصفا والمروا دا زمون پنیز واجب دا شافی و دا مالک رحمهم اللہ پنیز باندے فرض و رکن دا او امام احمد ابن حنبل وی چی دا مستحب دا دلیل دا احمد دا پارا دا آیت تے فلا جناح علیہ دلتا اللہ نفی دو جناح اکڑا او نفی دو جناح یستلزم الاستحباب تجھے پختو کی معاہدہ کار کا خیر دے دی کسی گناہ نشتا دین سے مرادی دا مستحب جائز مباح کار دے فرضیت خود نہیں ثابت ہے اگر دا دین استدلال کی او زمونگ دا پارا دلیل اگر دا آیت تخور سر حدیث تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی یا ایوہ الناس ان اللہ کتب علیکم السعی فسعو چا اللہ پتاسو سعی پرس مقرر کردے دا نو تاسو سعی کوئی نمونگوی امر دو وجوب دا پارا دے چونکہ خبر واحد دے فرضیت تے ثابتی دے نشی نو زکا ممکن وجوب ثابت کا تاستا میں ویلیو دلائل سو قسم دی یو قطعی الثبوت قطعی الدلالت وکدا پا باب دا جواز کی نو دین با فرضیت ثابتی گی او کپا باب دا ترک کیوی نو بیغت حرمت ثابتی گی او دویم نمبر قطعی الثبوت ظنی الدلالت یا ظنی الثبوت قطعی الدلالت دا دوارا کپا جانب دا فیل کیو نو عجوب بات ثابتی گی کپا جانب دا ترک کیو نو کراہت تحریمی بات ثابتی گی سالورم نمبر دا ظنی الثبوت ظنی الدلالت کدا پا جانب دا فیل کی استحباب ثابتی گی کپا جانب دا ترکی کراہت تنزیح ثابت خبر ازین ترالا نمونگا وجوب نہ ثابت ہو شافعی و مالک سے بوئی کتبہ پا مانا دا فرض سر او امر ناغی فرضیت ثابت ہے خدا نزاع لفظی دا اغی دا سنت او دا فرض مس کے بلے اصطلاح منی نا دا واجب اصطلاح نہ منی او مونگے منو سے کہو تا واجب ہو او جیب خبر دادا چھ دلتا فلا جناح راغلے دے خور سر حدیث تے کتب علیکم السعی فسعو نو سعی بین الصفا والمروہ دا فرض دا بل ذاکی چھ مسئلہ دا قصر راغلے دا لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا نا التم لا جناح دے ورسر حدیث تے دارت عمر رضی اللہ عنہ یو صاحب تے تپوسو کو چی جی قرآن کے خو اللہ قید لگو لے ان خفتم او اس کو یہ رنشتا
اوس خو امن دی نو اوس بم قصر کو. حضرت عمر وی دا اشکال ما تم راغلو تو حضور پاک نے بھی تپوسو کو راته او فرمایل هذه صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ندل د امام شافعی سے وایي چې قصر جائز دی واجب نه دی رخصت ته عزیمت نه دی الانګه دل ته امر دی آل ته امر دی پدې پوښوي کنه او موږ خو چې صدقه بما لا يحتمل التملیک اسقاط دا څه شی صدقه کول چې هغه کې د تملیک احتمال نه دی ته وایي اسقاط. دا څه وایي اسقاط. نو بهر کیف هغه د رکنیت ثابت دی موږ وجوب ثابت او خدا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا قول صحیح نه دی ځکه عروه ابن الزبیر دا د مور بیبي حضرت عائشہ رضی الله عنها خوره دی. عبد الله ابن زبیر رور دی د زبیر ابن العوام او د حضرت اسماء بچی دی. نو دی ورخوا تراغه ورته چې قران کې الله وی فلا جناح علیه ان يطوف بهما نو معنا دا چې سعی واجب نه ده وی بئس ما قلت خبره کول نه ده که خبره دک سوي چې دا توای نو بیا به الله دا سوي لري فلا جناح علیه الا يطوف بهما چې نشته ګناه په طواف یعنی سعی بین الصفا والمروه نه کولو کې دا څه به تاسو خیال له او دې سره د حضرت عائشہ علم د خیال نشنا علم ول الله ورکړو وای بیا هغه وته سبب وي چې دا تعبیر الله ولې وکړو وای ځکه چې جاهلیت کې با دا سعی کېدا خو اساف او نه اله د پاره چې اسلام راغی مسلمانانو له کې شک راغی چې دا به اکس ګنای څنګه جاهلیت کې وا نو الله د دې د زړونو نه هغه شک شوبه لري کړه چې فلا جناح علیه ان نه پوښتې. او بخاری او مسلم کې د ابو موسی اشعری حدیث دی پیغمبر علیہ السلام د تو فرمایل فتب بالبيت وبالصفا والمروه تو امر دی. نو دام زمونږ دلیل دی د وجوب د پاره. بیا په دې د علماو اجماع را چې د صفا نه مروه ته لشي دا یو چکر د مروه نه صفا ته راشي دا بل چکر. صرف د محمد ابن جریر الطبری او د امام طحاوی قول دی چې لشي بیا راشي ال یو چکر. تاسو به پوه شئ او هغه قیاس کوي په طواف باندې. زمونږ د پاره دلیل هغه عمل مشهور دی اجماع د امت ته. شرایط د سعی نو یو شرط ولا ترتیب دی ترتیب چې مخکې به طوافي ښه ورستو به که طواف نه مقدم کړه نه کیږي. دویم چې دا به مرتب وي په احد الطوافین یا په طواف قدوم یا په طواف زیارت مخکې به دې کې یو شی دا برستی نو دې کې عموم خصوص مطلق نسبت هر طواف سره سعی ضروری نه ده خو هر سعی سره طواف ضروری دی. که مخکې دې کړی او که دغه ټیم دې کړی په حج کې هم که دې طواف قدوم پسې سعی کړی نو بیا طواف زیارت پسې سعی ته حاجت نشته خو طواف پسې به وي نو طواف پسې بغیر د طواف نه راځي. نو څه دغه خو نشته لازمه نه ده. ومن تطوع من فعل طاعة چا چې طاعت کو کفرز یو کنفل دا ایمان ده. او امام مجاهد وی من تطوع بالطواف بینهما چا چې خو کړ طواف کو نیکای کار کو یعنی نیکی وکړه په طواف سره وما بين د صفا او د مروه بین الصفا والمروه کې فإن الله شاکر علیم نو الله قدردان دی او علم والده. امام مقاتل وی چې د تطوع معنا زاد فی الطواف بعد الواجب د واجب نرستو په طواف کې زیادت کو. ان الذين یقینا کسان یکتمون چې پټوي ما انزلنا من البينات اغه واضح دلائل چې نازل کړي دي مونږه مراد تینا بینات نه مراد دلائل النبوت د حضور پاک نبوت دلائل یا ته مراد صفات د پیغمبر علی السلام دي چې دا به يهود په تورات کې پټول. والهدى ان الذين یقینا اغه کسان یکتمون چې پټوي ما انزلنا اغه شیزونه چې نازل کړي دي مونږه من البینات چې هغه یا د نبوت دلایل دي
او یا صفات د حضور پاک دی والهدى اے الاحکام الواضحه واضح احکامات یا احادیث الرسول من بعد ما بیناه رستر دینا چې مونږ بار بار بیان کړی دی باب تفعیل کې تکرار وی للناس د پر د فائدې د انسانانو فل کتاب په جنس کتاب کې یعنی بار بار مو بیان کړی دی هر کتاب کې اولئک انهم دغه کسان یلعنهم الله لعنت کوي په دې باندې الله تعالی ويلعنهم اللاعنون او لعنت کوي په دې باندې لعنت کوونکي وهم الملائکه وصالح المؤمنین من الانس والجن ملائک مراد دی نیکان مؤمنان مراد دی نو دا کتمان د حق او یا کتمان د علم ناروا دی خو په یو څو شرایطو سره نمبر اول چې سائل د څه تپوس کړي نو دا هغه د فهم استعداد په سائل کې وي نمبر دویم دا سوال د زد او د عناد د وجه نه نه نمبر دریم دا سوال د دینی مسلې متعلق وي نمبر سلورم د هغه د څه باره کې چې سوال کړي نو د هغه د بیانولو نه یو لوی مفسده نه ثابتېږي وایي او پنځم نمبر چې دا د چانه تپوس کړي د نو ددنه بل پوهه په دغه وخت کې نه نو چې دا پنځه شرط راشي بیا هم درنه چا تپوس کو تا جواب ورنکو نو دا د حدیث مصداق دی من سئل علما علمه ثم كتمه الجم بلجام من نار چانه چې تپوس کړي شو د یو علم بارکه د معلومو بیا هم پټکانو د تبد اور واګي د قیامت پرس پخله کول شي امام اعرج عبد الرحمن ابن هرمز اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره وانكم تقولون اسوي اكثر ابو هريره عن النبي اكثر ابو هريره عن النبي ابو هريره د پیغمبر روایت ډیر بیانوي بیا خلک دا وي والله الموعود وايم الله زماد الله باندې قسم وی لولا آیت فی کتاب الله ما حدثت احدا بشیء ابدا کدا الله په کتاب کې یو آیت زما مخه ته نه وي نو ما به قسم دې همیشه د پاره چاته یو حدیث هم نه ویلې ثم تلا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله دې حدیث دې آیت نه لري نو ځکه بیانوم کینه چې تاسو خبره ته ګور ما باندې بیان کړل نه الا الذين تابوا الا الذين مگر هغه کسان تابوا عن کتمان الحق چې دې توبه وباسلې د حق د پټولونه مسله د لعنت می پرون ویلې ده واصلحوا ما افسدوا او اصلاح کی د هغه سوچ چې فاسد کړي وي وبينوا ما كتموا او بیان کی هغه حق چې پټ کړي دي فاولئک انو دا هغه کسان دي اتوب علیهم چې رجوع د رحمت کوم په دوی باندې التوبه من الله رجوع بالمغفرة والتوبه من العبد رجوع الى العفو یا رجوع من الذنب دا الله ته چې نسبت د توبه وشي نو دا رجوع د مغفرت سره بخنه سره او بنده ته چې وشي نو دا رجوع د ګنا نه پوښي به توبه څه ته وایي نو د توبه تعلق د زمانه ماضی سره هم دی د زمانه حالی سره هم دی د استقبال سره هم دی نمبر اول ترک الاقلاع بالذنب گناہ پر خودل چې کومه ده کولا فی الحال نه د ماضی سره تعلق ده الندم علی ما مضى الندم علی ما مضى چې دا کومه گناہ شوی د پاغیخ پیمانتیا حال سره تعلق ده اقلاع المعصیت دا گناہ پر خودل او د مستقبل سره تعلق ده العزم علی الله يعود عزم کول چې بیا ودا سن کوم نو چې دا درې خبره راشي دا توبه ده او حقوق الله کې
که حقوق العبد پکې وي نو بیا چې د سو اغست دي نو رد حقوق العباد هغه کې څلورم ټکی دی چې د خلکو حقونه به هم واپس کې او اول استحلال منهم یا به د هغې نه طلب د حلال والي او طلب د عفو کې نو دې ته وایي توبه هسې په خوله خوله باندې توبه دا توبه نه ده وایي توبه بر لب صحبه در کف دل پر از ذوق گناه معصیت خندم را به استغفار ما وایي په ژبه د توبه ده په لاس کې د تسبیح دي زړه د ګناه د محبت نه ډک دی وایي دا استغفار هم درپسې خاندي دا تسبیح دا توبه درپسې هم خاندي چې دا پسې استغفار کوي دا توبه ده څه بس زړه کې د اوس هم د ګناه شوق دی نو دې ته توبه نه وایي دل پر از ذوق گناه معصیت خندم را به استغفار ما هغه ګناه درپسې خاندي چې دا توبه ده څه نه وباسي ما سره د دې سبب مې بیا کې او ترانه توبه وباسي ښه خدایات ساته د دې د وجه نه به ګوره استغفار نه پرېږدي هره ګناه پسې استغفار حضور پاک وی انی لاستغفر الله كل يوم 70 مره وفي روایت 100 مره روزانه او یا پیر استغفار او بعض بلکې راځي سل پیری ليس وکم انسان من استغفر چې چا استغفار کو نو دا په اصرار کې نه راځي ولو عاد فی اليوم 70 مره کله راځي او یا پیر ګناه وکړه خو اره پیر دې پس ته توبه وباسله دا اصرار نه دی اصرار نه دی او تاسو خو ویلي دی لیسا څنګه دی چې څوک د ګناه نه توبه وباسي کمل التائب من الذنب کمل لا ذنب له ذات طالبین رواه ذات الطالبین ال درې ویل دی نو توبه وباسون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې اړو ګناه کړی نه نو اسې نه ګورې په دې در شیطان غټه دوکې مړه نو بیا به سبا کېنو سبا به بیا کېنو سله توبه وباسي سبا به ګورو سبا راغلی کې دې شي الله توفیق درکې په دې او توبه سره او منشي وباسه توبه اوس که په دې شپه کې تعالی مرګ راغی او په دې حال کې لړې ده بجانم ته بس توبه هر ټیم وباسل پکار وي الله ته جړه پکار وي کم 10 ډیر ګناهونه چې انسان کوي انسان ته پته هم نه وي د دې وجنه اللهم اني اتوب اليك من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانيه واتوب اليك من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم کما ته معلوم دی او کنه دی الله ټول نه توبه بس دا کامله دې ته سید الاستغفار وایي پنځمه کلمه استغفار ده کنه دا خامخا وایي ښه او کنه او څوک چې من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا وایي چا چې پزان استغفار لازم کو دا ار ټینشن نه بول الله د وتولار ور او د داسې ځای نه به الله روزي ور کوي چې د ګمان کې بم او ایبل چې چا پابندۍ سره استغفار وي الله به ورله د واده تنظیم کوي څنګه د واده استنجا ځکه سوره نوح کې الله فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين دا بنین با الله وی در کوم چې استغفار کوي کنه نو بنین خو سبقت زوجه غواړي مکه خو زوجه صالحای کنه نو استغفار فائدہ دار ښه نو استغفار بل فائدہ دار مالی فراخي به الله تعالی درکې استغفار وای ښه فاولائک دا هغه کسان دي توبو علیهم چې زه توبه قبل وما دا غوي رجوع د رحمت کوم پدای وانا التواب الرحیم او زه ډیر توبه قبل انکه مو رحم کوونکه ما ان الذين كفروا یقینا هغه کسان کفروا چې کفر کړل وماتوا ومړ شوي دي وهم کفار پداسې حال کې چې کافرانو اولئک علیهم دا هغه کسان دي چې دوی باندې لعنت الله لعنت د الله تعالی دی والملائکه د فرشتو دی والناس اجمعین او د ټول انسانانو دی نو دا ملعون کوم په دې الناس کې دی نو دې په خپل ځان لعنت وای
چې د ټولو انسانانو د په ټولو کې خودم دی کنه وای نو دې د مستثنا ده په استثناء او یا دا استغراق عرفي دی او یا د په خپل لا وای چې لعنت الله علی الظالمین او د ظالم نه په ځان کې کنه کوي لعنت الله علی الکاذبین او د کاذب نه په ځان لعنت څه کنه نه په ځان لعنت خالدین فیها همیشه بویدا کس فیها فی النار پور کې دا الذین ماتوا یا دیخا یا فی اللعنت ہمیشہ بوی دے پا دغا لعنت کے لا یخفف عنہم العذاب نبش اسپکولے عنہم ددینا العذاب عذاب طرفت عیننا دسترگ درب عمرمنا ولا هم ينظرون یومان اذا ولا هم يمهلون نبد ددینا مدیل محلت ورکول شی امون پختو گنو وی خیر دے لگوتا اگورا وی خیر دے لگوتا اگورا وی زبس یومیان بوتا نور اگورم اسی وی کنوی اسا مانا چه بداس بوتا گورما تدی مانا دے مولد بولا ورکم نو دلتیم دغا مانا مراد دا ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون او نبدی تا مولد ورکولشی دوی مانا ولا ينتظرون ليعتذروا نبدی انتظار مولد ورکولشی چه عذر پیش کی درے مانا ولا ينظرون لا ينظر الله إليهم نظر رحمتنا نبغوري الله ديت در رحمت بنظر وإلهكم معبود تاسو إله واحد معبود يودي نصرف واحد نونوي إلهون ورسررانا ذكر نفس د وحدت إثبات مقصود نوي وحدت في الألوهية إثبات مقصود دي نذكر إله واحد نوي لا إله إلا هو لا الہ نو امام راضی ہوئی چه دل تا الہ کے دا خبر ضرورت دا سر نشتا ذکا چه دل تا کے مقصود یو نفی دا وجود دا غیر اللہ دا دویم نفی دا امکان دا غیر اللہ دا نفی دا وجود دا غیر اللہ دویم او دا دوارا نفی با علا راضی چه بغیر دا خبر پرید لا الہ نشتر بلخدای او نی امکان شتے اللہ صرف یو اللہ داسو و جمهور وین خبر برو باسی نو بیا عام نحویانا اغی وی الا استثنائیه دا او دا ہوا دا مرفوع دا محلن زکا بدل دے دا الہ دا محلنا الہ محلن مرفوع دے نو دا سمانے ہوکا لا الہ موجود نشتر معبود موجود مگر یو اللہ دے نشتر خدای موجود مگر یو اللہ موجود دے تاسو پوچھیں امام سیبوی وی چه دا الہ دا موصوف دے اللہ پمانا دا غیر مضاف دے لفظ ہوا یا بلزہ کے لفظ اللہ دے اغور لمضافن علیہ دے دا صفت دا الہ دے موجودون خبر دے لا الہ نشتر معبود علاوہ دا اللہ نا موجود موجود سورہ کل مانشو نشتر معبود سوا دا اللہ نہ موجود هو الرحمن الرحیم دغا اللہ رحمان دے او رحیم دے سو گویا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين کریم الله زموږ د ټولو ملګرو دا تکلیف او دا اوریدل دا ویل خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دا د خپل رضا ذریعہ وګرځي الله د دې لک کړهو د دې لک ناشته او توفیق او برکت الله دې طالبانو ته علم او فهم ورکړي الله دې په فهم کې دې په حفظ کې قوت پیدا کړي الله ار یو دې کې علماء ربانیین کې داخل کړي الله د قران په حقیقت باندې مونږ پوهه کړي الله د قران په بیانولو کې چې زمونږ نه کومه خطایا کمزورای راځي الله مونږ ته معاف کړي داستا کلام دې الله دې کلام کما حقه درس کول دا زمونږ د کمزورو د پاره نه ممکنه الله زمونږ د نقل فاصل بدل کړي یا الله ټول کمزورای مونږ ته معاف کړي الله دې نقل او توفیق او برکت الله مونږ ته حقیقي علم د خپل کتاب را نصیب کړي اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم